که چېرته تاسو ته مالي ټینشن وي پریشاني وي نو انشاءالله خفه کېږئ مه داسې یو اسانه وظیفه درته ښیم چې انشاءالله العزیز فوري به تاسو ټینشن ختم شي الله به درته له داسې ځای نه روزي درکړي چې تاسو به وهم ګمان کوئ انشاءالله العزیز اسانه غونې وظیفه درته ښیم ډېره بې انتها مختصر ویډیو ده پوره یې واورئ ځان پرې پوه کړئ انشاءالله العزیز ته وګوره چې ستا مشکلات څنګه ختمېږي تا باندې قرضې دي تا ته مالي ټینشن دی پریشانی ده کاروبار دی خراب دی دکانداري دی نه چلیږي ګاهک نه راځي یا پکې پیسو کې د برکت نشته تو انشاءالله دا شروع کا او بیا پای باندې عمل وکړه او تو وګوره انشاءالله العزیز چې ستا یوه جمعه باندې دې وکړو انشاءالله نو امید دی چې بله جمعه راځي ستا قرضې به ختمي انشاءالله د جمعې په ورځ به داسې وکړي چې جمعې مونځ څنګه وکړي زنانه د په کور کې کوي چې د ماسپښین مونځ وکړي چونکې دی خو جمعې مونځ چونکې په کور کې خو جمعې مونځ نه کېږي خو هماغه د ماسپښین مونځ به کوي نو د جمعې مونځ چې د وکړو فرض مونځ چې وکړو زنانه د په کور کې چې فرض مونځ وکړي د ماسپښین او سړي چې دي هغه د په جمعې مونځ په جومات کې چې وکړي فرض مونځ په هماغه ځای د ناستي څنګه چې تحیه باندې ناستي په هغه شکل د ناستي او بیا د درود شریف وځله ووایي او بیا د اویا پیرې دا کلمه ووایي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك او یا پیری دی وی خو د زړه نه یعنی د دعا په دغه سره داسې نه چې بس هسې الفاظ یې چې الله پاکه ما دا قرضې ختمې کړه معنا باندې دې سوچ کوي او په دغه طریقه د خو د دعا په نیت باندې ووایئ انشاءالله العزیز او اخري کې د بیا وپیرې درود شریف هر کوم درود چې انشاءالله ته به وګورې چې څومره زر ستا دا قرضې ختمېږي تا ته به انشاءالله دا مالي ټینشن بالکل ختم شي الله به درته د غیبو اسباب برابر کړي الله د ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي الله د ټولو پریشانۍ ختمه کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله